بیا هغه نه پس دغه کور دغه خورې خلیل عباس کامیاب کو زمونږ د ورورولۍ او زمونږ د مینې دا رشته ډېره زړه ده زه به درته نن په درېیم نسل کې راغلی خو دا خبره ډېره زړه ده تاسو موږ سره غیرت کړی موږ سره ولاړ وئ موږ نه چې خپل وس د څه کېدل څه کارونه کېدل موږ هغه ټیم کې کړي وو هغه تش د عوامي نیشنل پارټي خبره وه نن هم کو په دې کلي کې ګیس دی چا راوستی تاسو نه تپوس کوم چا راوستی عوامي نیشنل پارټي راوستی که نه خبره دا ده چې تر 2013 نه واله تر ننه پورې زه 2013 پورې خو تاسو موږ سره وئ د هغه حلقې سره وئ اینه پس دلته کې کومه ترقي راغله چې هر ځای ته یو نوی کس راځي څه نوي کسان شاملیږي یا څه خلک هغې ته اهمیت زیات ورکوي چې زموږ سره ورورولي مضبوطه جوړه شي خو افسوس دا دی چې دلته کې داسې څه هغه څه کار مو وشو کار به څنګه کېدو دلته خلک د تاریخ نه دي خبر دلته خلک د طور طریقو نه دي خبر هغه یې تش اختیار دپاره یو پارټي نه پاسي بل پارټي ته کینی بل پارټي نه پاسي بل پارټي کې کینی نو هغه په خلکو د مسلو مسایلو نه څه خبري افسوس دا دی چې نن خلک تش دعوی کوي او تش خبرې کوي زه به په دې موقع په مناسبت زما یو کشر دی عمر کې رانه کشر دی موجوده وزیر دفاع برخوردار دی نن سبا ګرځي راګرځي تاریخ نه ناواقفه دی هغه ځای په ځای خپل پروګرام وینو په ځای په پارټیانو باندې تنقید کوي په خلکو باندې تنقید کوي نو د یو مشر چې وي نو هغه همیشه د خپل کشرانو اصلاح کوي نو زه به د کشر نن اصلاح کوم د دې سټیج نه او زه به تش دومره ویم غواړم چې عوامي نیشنل پارټي هغه واحده پارټي ده چې د 100 کالن د دې دغه د تاریخ دی دا غریب دی نه خبر چې د عوامي نیشنل پارټي نظریه څه ده نو زه به ورته دا ووایم چې که ته نه خبر نو عوامي نیشنل پارټي چې جنم اغشتی دی نو دا یې د خدایي خدمتګاري نه اغشتی دی که څوک خبره کوي چې عوامي نیشنل پارټي څه کار کړی دی دا موجوده وزیر دفاع چې په کوم روډ باندې خپل کلي ته ځي نو دا عوامي نیشنل پارټي ورته جوړه کړې ده نن وخت راغلی دی چې تاسو خلک غیرت وکړئ او دا کوم سخت ژوند چې جوړ کړی دی دا کومه ګراني چې جوړه کړې ده د دې جواب په ووټ په طریقې باندې او د هغې په خلاف ووټ ورکوئ او په 19 تاریخ باندې د عوامي نیشنل پارټي دا ځوان یو وجاهت کامیابه کوي دلته خلک خبرې کوي چې موږ د چا په ترقۍ کې رکاوټ کوو موږ د چا ترقۍ رکاوټ نه کوو لاس ما آزاد دی تکړه شئ چې څومره کار کولی شئ وکئ خو تاسو چې اراده وي هغې کې موږ څه نشو کولی همون باید تش دومره وایو چې خلک اوس هوښیار شوي دي ستاسو په دې خبرو کې نه دوکه کېږي او انشاءالله تعالی په 19 فروری باندې به تاسو ته ستاسو جواب هم میلاو شي او 19 نه پس که خیر ستا کلاس په ظالمه زه به درته د عوامي نیشنل پارټي نظریه هم ښیمه که بل څوک مشر دې وي نو هغه هم کېنوه چې زه یې درته زه ښیمه د عوامي نیشنل پارټي نظریه او د عوامي نیشنل پارټي دا هل ځله غالبا ته الیکشن هم درکم او دا هم درته چې الیکشن څنګه ګټل کېږي ستاسو ټولو ډېره ډېره مهرباني ډېر شکر او والسلام